أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم درود شریف وائے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك دی آیتونو کی څلور مباحث ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظی ترجمه د آیاتونو او شان نزول د آیاتونو. دیم بحث نحوی ترکیب د آیاتونو. دریم بحث اغراض د علامہ سیوطی په تعلیقاتو کې او څلورم اعتراضات او جوابات او فوائد مستنبطه من هذه الآیات. اول بحث تحت لفظی ترجمه. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا تاسموا رائنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبا یہودیان راغلا اغیب ورته رائنا. رائنا د لفظ دو معنا دي، یو ښه معنا ده یو بده معنا ده. صحیح شه ښه معنا یې دا ده چې زمونږ خیال کوه په خبرو کې، تکرار را سره کوه او زمونږ نگرانی کوه. او بده معنا یې دا ده چې ای ناپویه ای احمقه. مؤمنانو زړه ته دا راتلل چې راینا دوی په ښه نیت وایي او دوی به په بد نیت ویلې. تاسې پې پوه شئ. په دې صحابه کرام پوه شو. نو صحابه کرامو به هم د پوهې نه مخکې نبي علیه السلام ته راینا ویلې او صحابه خو د ښه نیت نه ویلې که نه، نبي علیه السلام د عزت د وجې نه. الله جل شانو دا آیتونه نازل کړل چې تاسو داسې مه کوئ، دا لفظ مه وایئ راینا، ځکه دا لفظ د اغیارو لفظ دی، د غیرو نه راغلی. دا لفظ مه وایئ، خپل الفاظ استعمالوئ، غیر مشتبه الفاظ. انظرنا موږ ته وګوره، دې کې څه اشتباه د بې ادبۍ نشته که نه، داسې وایه. تاسې پې پوه شئ که نه شئ. دا جی چې دا جی دا څه کم لفظ دی؟ دا پښتو دی که پارسی دی که اردو دی که انګلیش دی؟ جی استاد ته خلک وایي یا مشر ته جی. دا اردو نه دی، انګلیش کې جی څه ته وایي؟ معنا یې تحت لفظي معنا یې څه ده؟ څه چای معنا ده؟ څه انګلیش دی دا جی لفظ. ها صحیح شو. نو سیب دا ښه لفظ دی، سیب. تاسې پې پوه شئ. سیب تاسې پې پوه شئ. یا دا خلک حضرت استعمالوي. حضرت دم حاضر د پاره خو خیر دی، غایب د پاره. حضرت په معنا خو مطلب زه نه پوهېږم، تاسې پې پوهېږئ؟ حضرت حضور والا د الفاظ دي که نه، حاضر د پاره خو صحیح شو که نه. حضرت هغه چا ته وایي چې حاضري. تاسې پې پوه شئ. غائب د پاره حضرت خلق ولی استعمالوي. که غائب نازل شي په منزله د چا حاضر باندې او مجاز پکې وشي نو بیا ټیک صحیح شو که. او چې کله مجاز ته څه ضرورت دی؟
کلام بلیغ کې مجازات دي کړه خیر ته غائب د پاره دي استعمال چې حضرت او حضور دا مصادر دي. اوس یو سړی ته چې حضرت وای پکار خدا را چې حاضر ورته وای حاضر حضرت ورته وای دا معنا مصدری دا مبالغتن ورته وی لکه عادل تعدل وای صائم تصوم وای آکل تاکل وای د قشان حضرت او حضور مصادر دی مبالغتن ورته وای ها. حضرت صاحب دا معنا چې ته حاضر کړه دا نورم حاضر دی خو معنا دا چې ستا د وړاندې دا د سیدی کل غایبین صحیح دا به مطلب یې تاسو دې لپس کې لږ تحقیق وکړئ د حضرت او حضور لپس ها متوجه وکړه تاسو داسې مهرباني وکړئ دې کې لږ تحقیق وکړئ کله دې پسې لږ وګرځئ په دې کتابونو کې دغه کې تاسو سره یې کړه د کمپیوټر کې او د سیزونو کې دا کتابونه دا تاسو وګورئ د حضرت او د حضور څه مطلب دی پوره تحقیق راوړئ. اکثر خلق پکې خطا دي تاسو په پوه شئ که په نه شئ پوه صحابو په د خنیت نه ویلې راینا الله جل شانه پابندي ولګوله لا تقولوا راینا اے مؤمنانو راینا مو وایئ وقولوا وایئ انظرنا موږ ته وګوره واسمعوا دا خبر واورئ وللکافرین اشته کافرانو لره عذاب علیم عذاب دردناک ما یود الذین کفروا نفخ یا کسان چې کافران دي د اهل کتابونه او نه د مشرکانو نه ایو نزل علیکم چې نازل شي په تاسو من خیر خیر من ربکم ستاسو د رب د طرفه دا نه دی خوښ چې دا نبوت په تاسې راغلی دی بخیلان دي وایي دا په موږ کې ولې نه راځي هلکه دا خو د خدای تقسیم دی خدای چاله ورکړي. تاسې پې پوه شوئ که پې نه شئ والله یختص برحمته من یشاء الله خاص کوي په نبوت سره څوک چې خوښې شي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند د لوی فضل دی. ما ننسخ من آیت او ننسها د دې آیتونو شان نزول دا دی کې د نسخ بحث دی صح احکام براغله څه وخت پورې بیا به الله ختم کړه د کافرانو به دا څنګه دین دی چې مخکې پکې یو شان حکمونه اوس بل شان بدلیږي را بدلیږي مخکې خو که بدو که خو نو ولې لري که بدو نو الله به خبرو که نو خبر که خبر او بد را لېږه نو دا خو حکیم نشو او که نو خبر نو دا خو ناپوه دا احتمالات به جنګول. الله وی ما ننسخ من آیت هغه چې موږ منسوخو د آیاتونو نه او ننسها یا رسته کوو رسته کوي معنا نه منسوخو ناتی بخیر منا روړو غره داغینا او مثلیا یا داغي پشان په ثواب کی علم تعالی ما تن پوهیږي ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر پر چیز قدرت لري علم تعالی ما تن پوهیږي ان الله یقینا الله له ملک السماوات دلر بادشاہی د اسمانونو دا ولر د زمکو و مالکم نشتا ستا من دون الله ما سوا د الله نا من ولی هیڅ مدوس ولا نصير او هیڅ مددگار هیڅ څوک درته نشته. دویم بحث ترکیب ته وګورئ یا حرف ندا قائم په مقام دادو کی ایو مبدل منه او ها چې کومه دا فاصله ده ګورئ دې ټولو کتابونو کې لیکلي دا ها تنبیه ده خو ما په نظر باندې دا خبره نه ده ها تنبیه نه ده تنبیه ځکه چې تنبیه د پاره چې شي نو بیا خو به کې معنا خبرداري کړه معنا خو بیا موږ د تنبیه نه کوو تنبیه څه ته وایي آګاهي ورکول ها باندې موږ کوم د چا آګاهي ورکړه یا ایها الذین جهاد تنبیه د پاره شي تاسو ترجمه وکړئ زما فکر دی ته ها تنبیه ویل غلطه خبره ده بلکې ها فاصله ده اول راوړل شوی ده خدا فاصله ته دلته ضرورت وو ایو بس دې کنه علتین د تعریف چی یاد او الذین دې کنه موصول د دوا علی د تعریف د دوا په منځ کې ایو فاصله راوړل شوی هاي ولې راوړی ده
جوابدار ہے ایو ہمیشہ مضافی گو رہے ایوہم اشد علی الرحمن ایو اکثر مضافی کنا دلتا ورسر مضافی رہی نشتنو کمیں پکی راغے اگر کمیں پا ہا بانی پورک دید وجہ نہا روڑل شوی دا ہاں خبر دا کمیں پا بل حرف ولی نپورکا پا ہائی ولی پورکا نو اس پا دیزا نور نپوئے گا مخوا خدا حرف تنبیہ ورطویل غلط طول کتابونو کی دی چیزا حرف تنبیہ الذین اسم موصول آمنو پہلو فائل دا اسلہ شوا موصول سرد سلینا بدل شم مبدل منہو سرد بدلنا مفول دا دوش پہل سرد فائل سرد مفولنا جملہ پہلیا ندا لا الہیہ تقول پہلو فائل جملہ پہلیا دا قول شو راعینا مراد لفظ درائینا دے دا مفول دا لا تقول شو یا راعی پہلی امر ضمیر پکی مستطرائی فائل نائی مفول شو جملہ پہلیا مفولہ دا قول شو مفولہ پہ حکم دا مفول بھی کی وقولوا اور پہ تقولوا پہلو فائل جملہ پہلیا قول شو انظرنا پہلو فائل وانظر پہ ضمیر پکی مستطرائی فائل نائی مفول شو جملہ پہلیا ماتب لئی اور پہ تو اسمعو پہلو فائل دائی ماتب شو ماتب لئی سرد ماتب مقولہ دا قول شو قول سرد مقنع جملہ پہلیا قولیا وللکافرین وار پہ تب للکافرین جار مجرور خبر مقدم دے عذاب نالی موصول صفت مبتدا مؤخرہ مانا پیا یودو پہل الذین کفروا والذین اسم موصول کفروا پہلو پائل دا اسیلہ شو موصول سرد سلینا دا مبین شو من بیانیہ شو اہل الکتاب مضاف مضاف الیہ ماتب لئی وار پہ تب لا زائدہ تاکید دنا پیدا پارا المشرکین دا ماتب شو ماتب لئی سرد ماتب نا دا مجرور دا من شو جار سرد مجرور دا بیان شو دا مبین چل الذین کفروا دے مبین سرد بیان نا پائل دا یودو شو ان ينزل علیکم ان ناسب ينزل پہل ضمیر پہ کہ مستطرغی نائب فائل علیکم جار مجرور متعلق شتر ينزل پورے ان ناسب ينزل پہل مزاری مجول علیکم جار مجرور متعلق شتر ينزل پورے من جار زائدہ خیر موصوف من ربکم دا جار مجرور دا صفت شو پہ اعتبار متعلق سر موصول سر صفت نا مجرور دا من شو جار سر مجرور نا دا مجرور لفظاً اور مرفوع محلاً دا نائب فاعل شد ینزل دا پارا تاسے پہ پوچھ رہی کرنا چاہیے ینزل پہل سرد فاعل سرد نائب فاعل سرد متعلق نا جملہ پہلیہ پہ تاویل دا مصدر سر مفعول شد یودو دا پارا یودو پہل سرد فاعل اور سرد مفعول نا جملہ پہلیہ شو واللہ مبتدا شیخ تصر پہل ضمیر پہ کہ مزدر فاعل برحمتی جار مجرور پر متعلق شو او من یشا دا من موصول یشا پہل ضمیر پہ کہ مستتر ہے فاعل او مفعول حذف ہے من یشا اوہو پھر سرد فاعل سرد مفعول سرد من شاء موصول سرد سرد مفعول یختص شو پھر سرد فاعل سرد مفعول جملہ پہلیہ خبر دا واللہ مشو مبتدا سرد خبر نا جملہ اسم خبریہ واللہ مبتدا شو زو مضاف شل بدل موصوف العظیم صفت موصول سرد صفت نام مضاف الیہ د زو ش مضاف سره مضاف الیہ خبر د متراشم تاثر خبر نه جمله اسمیه خبریه په پوښتنه کې په نسې کوي دې زه پوری وګورئ دا تفصیل د تو کوم په بیاټه مو نسخ خبره به وکړو کټیم نو سبا به وکړو خو هم دا درې پاس ته وګورئ اغراض د الله مسیحی په تعلیقات کې راعینا للنبی دیکھی سارا دے خبر تکئی چھ نفع دا قول نحی دا قول نرال لا تقولو دا قول چاہتا مکوئی نو متعلق ذکر کئی لنبی جار مجرور دا لا تقولو پورے متعلق درائنا تشریح کئی درائنا دا لفظ دا مشتبه لفظ دے ولی خمعنائی بستو بدے اومتا رائنا سیغہ در تا ذکر کئی امر من المراعات نبی خمعنا شوا وکانو یقولون لہو ذالکا اور نبی علیہ السلام تبع داویلی چرائنا وہی بلغت الیہود سبن اور دا پا لغت یہودیانو کے سب کنزلی دی من الرعونت درعودتنا رعونت ہم توائی بیاقلیتا فسرو بذالک دی پا دیر خوشحال ہو چی منگا خود سے خبر ورطا اکڑا گو رئی مخفلو کے بید بی استعمال ہے یا بے پٹوالے کو پدے بانے وخاطبو بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنوحی المومنون عنہ مومنان منع کریشو عنہ ددینا ددی جملے در آئینانا منع کریشو عنہ زمیر رائنا تراجی دے پہ اعتبار دے جملے سے پھر پوچھو کبھی نسل
خرائنا موای نو سوای وقولو بدلها داغی په بدل کې دا وای چې انظرنا اے انظر الینا من ته وګوره انظرنا الینا نظر متعدی کی په اله سره ځکه ورته الینا راوښت واسمعوا ما تؤمرون بی ما تؤمرون بی کی اشاره دې خبره ته کوي چې مفعول د واسمعوا حذف ده واسمعوا ما تؤمرون بی هغه څه چې تاسو ته باغی امر کیږي تاسو په پوښتنه کې نشئ پوهی سماع قبولین په اورېدو د قبلېدو سره تشاورېدل نه قبول هم کوي یعنی د سمعنا سمع مقیده مراده په قید د قبلېدو سره مطلق سمع نه ده مراد وللکافرین عذاب علیم د کافرانو د پاره دردناک عذاب ده مولم اشاره دی خبر ته کوي چالیم صفت د عذابن ده عذاب خو دردناک نه دی چې څوک پکې هغه دردناک دی د علیم فعیل د په معنا د موبل سره لکه سمی په معنا د مسمع سره درد ورکوي هو النار هغه ور دی دیم جواب دار چالیم صفت به حال متعلقی د علیم صاحبه ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين من العرب مشرکین مراد عطف دی دا اول مشرکین عطف دی په اهل کتاب ومن د بیان د پاره دی اينزل علیکم من زائده دی خاصه د پاره راوړل شوی دی د استغراق د نه په پاره خیر نه مراد واحده من ربکم دا جار مجرور صفت دی او دا اولی دا نه خو خی چې پتا سه د خیر راشي حسدا حسدا لکم تاسو سره حسد کوي حسد دا حسدا مفعول له دی ګورې دی یو دو د پاره ما یود دا نه خو خی ولی نه خو خی د حسد د وجه مفعول فاعل دا مفعول له د پهلی مول له یو دی کا الذين كفروا او د حسد فاعل مل الذين كفروا دا حسد ولی کو ځکه ملایان وکنه دا نه وخه چې بل څوک دی مولاش دا نه وخه چې مذهبي راهنما دی پیغمبر وای مونږه دا مونږ بس کوو دیشه تاسو ما ویل چې مولانو کې حسد کړه شیطان چې پن بار کړه وای دای کی سری وای حسد دا پسو کړی وای دا ډېر خیالان خلق دی او چې دا پټه د سرکار چوک تر روان کړه او چې 400 دی وروړو پاس یہ بخشی دا پول نه دی چې او جوړ شو دې سره دې پن ختم شیطان غریب خزدین اور مولان له بسور کو انور له سم پرې نه خو دا ډاکټر صاحب دا حسد دې زه پورې دې ملایان واخست ټول او دا سم دا حسد ګډي دي دا ملایان حسد بوجي دي حسد پکې دي حسد خو پیژنې کړه تمنی د زوال د نعمت د غیر نه دیتا تمنی د زوال د نعمت د غیر نه دیتا دا نعمت ولی ورکړل شوی چې دا نعمت دی واخیستلی شي دیتا حسد وایي او غیبته خو دیتا وایي چې وایي خدای ما ته هم راکړي او د سره دي هم دا ښه شی دی دا چېرته کوي ملایان دا کوي دا امراض باطینیه دي صوفیان چې خلکو د زړونو نه وباسي او تبلیغیان وایي امیان به یو کال لګوي او مولیان به 2 کاله لګوي قسم دی چې ډېره ښایسته خبره ده موږ پرې خفه یو که زه د تبلیغیانو مشر شومه که نه زه به وایم چې 4 کاله دي مولیانو دپاره 4 کاله کې چې دا حسد ونه وځي دا غټ قسم چې 4 کاله کې به تیم خدای خبر خو چې د تبلیغیانو دا چپړې جوړې کړي او دا ترکاریانې ورته دا ټماټرو والا پخې کړي او دا ادرک والا ترکاریانې تبلیغیانو دا لوښي ورته وینځي نو ایله به سم شي تاسې پرې پوه شئ که پرې نه شئ پوه والله یختص برحمته الله خاص کوي په نبوت سره من هغه څوک چې شاء چې خوښ رحمت نه مراد نبوت دی رحمت 4 معناو سره استعمال شوی دی 14 معنی سره قرآن کریم کې استعمالېږي یو ته مراد نبوت من یشاء الله ذو الفضل العظیم دې پورې پوه شئ و د دې وروسته آیتونو شان نزول بیانوي ولما طعن الکفار هر کله چې طعن وکړه کافرانو په نسخه کې قالوا وقالوا ان محمدا یامر اصحابه او دی ویل چې محمد امر کوي اصحاب ته اليوم نن ورځ بیا امر وینها نو غدا نو سبا ته منکای نو نزل دایت نازل شمان انصح په دې ځای ورسېدای کوم رسېدای دا یا څلورم بحث ته وګورئ
مسائل مستنبطه د آیاتونو نو اعتراضات او جوابات. یا ایها الذین آمنوا سره خطاب قرآن کریم کې مؤمنانو ته شوی او یا ایها الذین آمنوا کې حافظ علامه رازی رحمه الله تفسیری کبیر کې وایي نه اتیا کرتا مؤمنانو ته قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا سره خطاب شوی نه اتیا. یهودیانو ته چې په تورات کې خطاب کېده نو داسې به ورته ویل کېده یا ایها المساکین، او مؤمنانو ته وایي ای هغو خلکو چې تاسو ایمان راوړی د الله په ډله کې داخل. عبدالله بن مسعود نه چا تپوس وکړو چې نصیحت راته وکړه. هغه ورته ویل چې کوم ځای کې قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا راغلي هغه آیاتونه تلاوت که بس ښه نصیحتونه دي پکې. دا نصیحت دی لا تقولوا رأینا کا. تاسو به پوه شئ که نه شئ. راینا مه وایئ. دې کې موږ ته یو څو تعلیمات دي. یو دا چې داسې الفاظ استعمالول پکار دي چې د هغې منشا تعلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، نه دا چې د اغیارو نه موږ اخیستي. د اغیارو الفاظ به نه استعمالو. یو بل سره مخامخ کېږي نو السلام علیکم داسې ویل پکار. السلام علیکم و غیرت چې کوم الفاظ دي که نه مونږ چې کوم استعمالو باید چې اسلامي الفاظ استعمال کړو، د مسلمانۍ الفاظ. دویم دا دی چې ماشاءالله داسې لفظ باید استعمال نه کړو چې هغې کې اشتباه د بېادبۍ. بېادبي خو پرېږده خو شبهې د بېادبۍ نه هم ځان وساتو. راعنا کې خو مؤمنانو چې ویلې بېادبي خو یې نه کوله که نه، خو شبهه د بېادبۍ خو پکې وه که نه. شبهه د بېادبۍ چې پکې وي ګورئ داسې الفاظو نه به هم ځان ساتئ. شبهه د بېادبۍ چې پکې وي. دویم دا دی وقول انظرنا غیر مشتبه الفاظ وایي انظرنا واسمعو. دې واسمعو باندې اعتراض دی. خلاصه د اعتراض دا ده چې د سړي غوږونه جوړي او څوک خبرې کوي نو هغه خو یوري غیر اختیاري که نه. اوس یو مخاطبین شو دې ته مامور وایي. امر الله دی د واسمعو او مامور به سمع ده. مامور به څه ده؟ سمع ده. اوس امر په داسې څه سره کېږي چې هغه په اختیار د مامور کې. تاسې پرې پوه شئ. او دا اورېدل چې د چا غوږونه جوړي اورېدل خو د هغه په اختیار کې نه دي که نه، نو واسمعو باندې ورته امر ولې کوي؟ سوال باندې پوه شئ. اوس امر خو چا ته کېږي؟ امر په هغه مامور به سره کېږي چې هغه په اختیار د مامور کې، او سمع خو په اختیار د مامور کې نه ده بلکې هغه یاسې موري که. تاسو زما خبرې اورئ که نه اورئ؟ نو بیا داسې ولې ویم چې واورئ. امر خو به په داسې څه سره کوي چې هغه په اختیار د مامور به کې مامور کې، او سمع خو په اختیار د مامور کې ده. نو بیا واسمعو الله ولې وایي؟ یو جواب ته کړی دی سماع قبولین. خلاصه دا ده چې یو عامه سمع ده او یو خاصه سمع ده. دلته ثابته چې کومه ده که نه هغه کومه یوه ده؟ عامه سمع ده بغیر اختیاري. او خاصه سمع چې د سماع د اجابت او د قبول دا غیر اختیاري نه ده بلکې دا اختیاري په اختیار د مامور کې ده. نو ځکه ورته وایي چې واسمعو. دویم دا دی واسمعو دا معنا ده چې متوجه شئ. واسمعو یو عامه سمع ده چې توجه سره یو که بغیر د توجه نه وي. اخوا دې خوا سړی ګوري او اوري دا هم سمع ده. یو دا چې پوره توجه سره. واسمعو دا معنا ده چې پوره توجه سره وړئ او پوره توجه سره اورېدل خدا خو په اختیار د مامور کې دي. نو امر په داسې څه سره وشو چې په اختیار د مامور کې. تاسې پرې پوه شئ که پرې نه شئ؟ وللکافرین عذاب علیم. کافرانو دپاره عذاب علیم دی. کافرین ذکر کا اشاره دې خبرې ته وکړه چې څوک بې ادبي د رسول الله کوي که نه هغه کافر دی او کافر دپاره عذاب علیم دی. نو یهودیانو دپاره قیاس جوړ کړئ. یهودیان کافران دي. ولې ځکه دې بې ادبي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړې وه په راینا سره، او هر هغه څوک چې بې ادبي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوي هغه کافر دی. نو یهودیان هم کافر.
تاسو پوه شئ مطلوب خو دغه نتیجه نه ده چې یهودیان کافر دي، ځکه مطلوب خو دا ده چې وللکافرین عذاب الیم دا نتیجه ده. قیاس مساوات وکړئ، یهودیان کافر دي او کافرانو دپاره عذاب الیم دی، نو یهودیانو دپاره عذاب الیم شي، نو وللکافرین عذاب الیم به دا معنا شي چې وللیهود عذاب الیم. ولې ځکه دوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د آدابو خیال نه و ساتلی. دې کې جلالت شان د رسول الله ته اشاره وشوه. پرې پوه شئ که پرې نه شئ؟ دلته چې کوم دی د مرجعو اعتراض دی چې کافرانو دپاره عذاب الیم دی. ګورئ مؤمن چې د ایمان سره بد اعمال کوي ګناه ورته هېڅ ضرر نه کوي، دا د مرجعو مسلک دی. وایي کافر دپاره عذاب الیم دی، د مؤمن دپاره خو نشته که مؤمن چې څه کوي کلمه یې ویلې بس ازادي شوه. جواب دا دی چې عذاب الیم دی ورته که نه. ته مو کافر دپاره عذاب د تعلیم دپاره دی، تعلیم، او د مؤمن دپاره عذاب د څه دپاره دی؟ تطهیر دپاره. عذاب الیم ذکر شوی، خاص کافر لره عذاب الیم دی، حصر دی که نه. مؤمن دپاره عذاب الیم نشته، مطلق عذاب خو ورسره شته که نه. نفی د مقید وشوه، نفی د مقید سره خو د مؤمن نه نفی د مقید وشوه، په نفی د مقید سره خو نفی د مطلق نه راځي، په نفی د خاص سره خو نفی د عام نه راځي که نه. عام عذاب خو ورته ثابت دی. تاسې په دې خبره پوه شئ که نه شئ؟ پوه شئ؟ دیم خوارج اعتراض کوي وللکافرین عذاب الیم. ګورې مؤمن دپاره عذاب شته که نشته؟ مرتکب د کبیرې دپاره. هغوی مرتکب د کبیرې کافر دی، ځکه ده دپاره عذاب دی، او هر هغه څوک چې هغه دپاره عذاب یا هغه کافر نه مرتکب د کبیرې کافر شي. قیاس باندې پوه شئ؟ مرتکب د کبیرې کافر دی. دا دعوه ده د خوارجو. ولې کافر دی؟ ځکه دی معذب فی النار دی، او هر هغه څوک چې معذب فی النار یا هغه کافر نه مرتکب د کبیرې هم کافر شو. دلیل د کبرا چې هر معذب کافر دی، د کبرا دلیل څه دی؟ وللکافرین عذاب الیم. دا دلیل د کبرا دی. تاسې به جواب وکړئ. کافر دپاره عذاب الیم دی او مرتکب د کبیرې معذب دی، خو په عذاب الیم سره خو نه دی که نه. په کوم عذاب سره دی؟ چې د تطهیر دپاره دی. صحیح شو؟ څه دپاره دی؟ تطهیر دپاره. ما یود الذین کفروا من ان ينزل علیکم من خیر من ربکم والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بس درود شریف ووایئ. اللهم صل علی